अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिनको पश्तो समझ आती हैं वो ये वीडियो देखे, जिनको समझ नहीं आती वो वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हो। ये वीडियो पश्तो ज़बान में है। मलगुरो ډېر ملګرو ریکویسټ باندې چې استاد مونږ لا په پښتو زبان کې د کټینګ فارمولې راته وښایه چې مونږ په کټینګ کې لږ مهارت حاصل کو. مونږ له ډېر زیات تکلیف وي د کټینګ، نو تاسو مونږ له داسې کټینګ فارمولې شروع کړئ چې مونږ د کټینګ ښه پرفیکټ کټینګ مو وشي. نو دوستانو، نن ویډیو پارټ 1 زه شروع کوم. دا به څو پارټو باندې وي ځکه چې ټول کټینګ فارمولې او کټینګ چې کوم هغه دي زه تاسو ته په یوې ویډیو کې نه وخت کولی ځکه ویډیو ډېره اوږدېږي. نو نن ویډیو کې زه تاسو ته د څو سوالات دي تاسو ذهن کې به راځي د کټینګ په وخت باندې، هغې زه تاسو ته نن پارټ 1 ویډیو زه دا اپلوډ کوم. هغې سوالاتو 15 سوالات سړي په ذهن کې راځي. اولنی سوال دا وي چې کالر دپاره به مونږ دا کټینګ څنګه کوو، یعنی که بین یا بین وي یا کالر وي، هغې دپاره به مونږ دا ګله چې ده دا به څومره دا شانته کټ کوو. او دویم نمبر کې د تیرې ډاون وي، دې ته یعنی د تیره به مونږ دې ځای نه دې ځای پورې څومره ډاون کوو، یعنی څومره به د کټینګ کوو. د دویم سوال په ذهن سړي کې راځي. دریم هارمول ده، دې ته وایي هارمول، یعنی د لستوڼي وال د بازو وال چې کوم دا کټینګ کېږي دا به مونږ څومره اخلو. ورپسې دا بازو د کنده چې ده دې ته وایي د بازو والا کټینګ، نو دا به مونږ بیا څنګه اخلو، یعنی دا مونږ څنګه راواخیسته دا به مونږ څنګه اخلو. دا څلورم سوال دا وي. او پنځم سوال دا وي چې د تیرې به مونږ آف سایډ او ډاون سایډ څنګه مونږ اخلو، یعنی د تیرې دوه سایډه وي، یو وي دا بند سایډ دې ته وایي هاف سایډ، او د بل سایډ وي دا سایډ دې ته وایي ډاون سایډ، یعنی مونږ به دا ډاون څومره اخلو دا ځای، او دا هاف سایډ به مونږ څنګه اخلو. نو دا څو 15 سوالات سړي په ذهن کې رادرومي. نو زه نن تاسو ته دې 15 سوالاتو کې واړه 15 واړه سوالات د 10 انچ کالر نه زه تاسو ته شروع کوم. که چېرته تاسو سره 10 انچ نه مونږ شروع کېږو انشاءالله سټیپ بای سټیپ به درومو او تر 18 19 20 کالر پورې به ځو. نو اولنۍ ویډیو د 10 انچ کالر باندې ده چې 10 انچ کالر وي نو د حالې کټینګ دې ته وایي حاله، د غاړې کټینګ به د مرۍ کټینګ دې ته وایي حاله غاړه، څوک پښتو زبان کې څه ورله وایي څوک څه وایي. نو دا به مونږ څنګه کټ کوو. نو ملګرو د دوه قسمه وي، یو وي چوړایي کمیس د حالې دوه سایډونه وي، یو وي دا دې ځای نه واخله دې ته وایي چوړایي، او داسې لاندې طرف ته وایي ګیرایي. نو که چېرته 10 انچ کالر و نو د حالې کټینګ به مونږ یعنی چې دا سیټ ته وي. تاسو ملګرو ځان سره یو کاپۍ کېږدئ، هغې کې دا فارمولې تاسو ځان سره لیکئ، نو دا به تاسو ډېر په کارآمد به ترسي. یعنی دا یو دوه درې ځله تاسو هغه کاپۍ نه به کټینګ وکړئ نو انشاءالله تاسو په ذهن کې به دا یادې شي، پخې به شي څرنګه مونږ لمونځ الحمدلله یادوي دارنګې به دا هم پخې شي. نو 10 انچ کالر چې وي نو هغې دپاره به مونږ دا کټینګ ما د بل چې ویډیو اغول کړی ده د 10 انچ کالر ول نه دی، دا غټ دی او هسې زه تاسو پرې کوم په. نو دا به دا سمته دې طرف ته به تاسو چوړایي طرف ته 2 انچه واخلئ داسې، یعنی دې سایډ نه دې سایډ ته 2 انچه، او ګیرایي چې ده دا به واخلئ 1.5 انچ. صحیح شو؟ دې ځای نه داسې لاندې طرف ته 1.5 انچ او داسې 2 انچ. او په تیرې کې به چوړایي بیا یعنې د تیرې چوړایي داسې وي
او دا یې ګیرایي ده، یعنې داسې لاندې طرف ته بیا ګیرایي شي داسې. نو تیرې کې چوړایي چې ده هغه به 1.5 انچ سي او لاندې 1.25 انچ به ګیرایي به یې سي. چې په کمیز کې موږ دلته چوړایي چې کوم اخیستې وي که نه چوړایي 1.5 انچ به اخیستې وه، نو په تیرې کې به چوړایي هم 1.5 انچ واخلو او دلته کې به اوس 1.25 انچ ګیرایي کې به موږ 1.25 انچ واخلو. نو دا به سي تاسو موږ ول پرفیکټ 10 انچ کالر دپاره به حاله بالکل، یعنې دا شانته که تاسو کټینګ وکړو نو 10 انچ کالر به فکس پر درومي. او دا د کالر والا ده. که چېرته کټ بین و 10 انچ هغه وي کټ بین وي، نو دا 1 انچ چې ده دا به کټ بین له کالر نه زیات اخلي. یعنې که 10 انچ کالر و نو کټ بین دې که په اپلای کوو نو ته به څه کوې 11 به اخلې. نو 11 به اخلې. نو 11 کې به بیا ته هغه چې ده ګیرایي کټ بین کې، نو 11 کې به بیا ته دلته 2.25 انچ واخلې. پاس خو مونږ 2 انچ اخیسته او په کالر کې، خو دلته به که بین دې لګاو په کټ بین نو بیا به 2.25 کې هغه به ورزیات کې. چوړایي کې به بیا 1.25 انچ کې. مخکې مونږ پاس اخیسته و 1.5 انچ، دلته به 1.25 انچ، یعنې 1.25 انچ په نور هم ورسیوا کې. نو داسې به ګیرایي کې به واخلې 2.25 انچ کټ بین دپاره، او په چوړایي کې بیا چې ده هغه به واخلې 1.25 انچ. او تیرې په چوړایي کې چې ده داسې دا تیرې چوړایي ده، دې کې به مونږ واخلو تیرې په چوړایي کې 1.5 انچ او په ګهرایي کې به مونږ واخلو 1.25 انچ، یعنې دومره به واخلو. نو بیا به انشاءالله تاسو کټینګ چې دا به د بالکل که د کټ بین و که د کالر و، نو دا به که 10 انچ کالر دپاره ما تاسو ته وښوده او 11 انچ کټ بین دپاره ما هغه ته وښوده چې په دې طریقې سره به تاسو کټینګ وکړو پرفیکټ به دا رادرومي. اوس که چېرته دویم سټیپ د تیرې ده، اوس که چېرته تاسو تیره 10 انچ وه، دا خو کالر والا وشوه، که دا تیره مو 10 انچ وه داسې دې ځینه دا مو 10 انچ وه، نو اوس به د بازو والا دا به بازو به موږ څومره ورته اخلو. دا اکثر ملګریو ته دا طریقه نه ورځي، نو یا ډېر زیات ورته ستر واخلي، چوړایي ډېر زیاته وي، یا ډېر وړوکی ورته واخلي. نو دې دپاره زه تاسو ته دا طریقه تخیم چې دا به تاسو څومره اخلئ. ملګرو که چېرته تاسو 10 انچ تیره وه، نو اوس ماشوم دپاره به تاسو چې دا چې کله تاسو د دغه بازو والا هغه اخلی ناپ اخلی، نو دا به تاسو داسې نه اخلئ لکه دا اوس ما کټ کړه ده او ته داسې نه واخلئ، داسې به نه اخلئ. لکه څرنګه ته اول نه کټ کوې داسې کپړه پرته وي د وینې داسې وي، نو هغه ځای کې به ته داسې ورته واخلې 6 انچ به ورته واخلې. خو دا 6 انچ هغه سړي دپاره چې کوم هغه ماشوم دپاره چې کمزوری غوندې وي، نو که چیرې 10 انچ هغه یې وه تیره یې وه، نو هغه دپاره به دا بازو والا هغه چې دا پیمایش دا به واخلي 6 انچ. که چیرې درمیانه و ډېر کمزوری نه و، نو هغه دپاره بیا 6.5 انچ واخلي. او که بیا چیرې موټه پتله هغه و ماشوم ښه برابر و، نو هغه دپاره بیا ته 7 انچ واخلې. 10 انچ کندې دپاره دې نه به سوا نه اخلې. صحیح شو. اوس دا هارمول چې ده دا دې ته وایي هارمول، دا د چې څومره اخیسته وي دا به 1 انچ ته کم ورنه اخلي. دا د څومره واخیسته نو دا به 1 انچ کم اخلي. مثال کے طور پر دا مونږ اوس واخیسته ده د وینې 9.5 انچ ته، دا وګورئ دا 9.5 انچ
مونږ اخیسته ده. اوس مونږ به هغه څومره اخلو هارمول ورته، یعنی دا به څومره ورته اخلو، دا به 1 انچ اوس کم اخلی. نو 1 انچ مونږ کم اخلو، دا به داسې انچ ټیپ کېږدو. د وینې بالکل هغه 9.5 دا 8.5 انچ پرفیکټ دا راغی. وګورئ 8.5 انچ پرفیکټ. مطلب مې دا دی خبرې چې تاسو به دا 1 انچ د هارمول دې نه کم اخلی. صحیح شو، په دې باندې هم پوه شو. هغې نه بعد د تیرې ول د دې ته وایي هاف سیډ، چې کوم دا تیرې ول بند سیډ وي داسې هغه ورکو، او دې ته وایي ډاون سیډ. نو اوس که 10 انچ تاسو تیره وه نو هاف سیډ به څومره اخلو، هاف سیډ یعنی دغه ځای به منځ کې څومره اخلو او دالته به څومره اخلو. نو که چېرته 10 انچ تیره وه نو هغې دپاره به 3 انچ چې دا به دغه ځای کې اخلو، دې ته وایي هاف سیډ، او ډاون سیډ چې دا دلته دا وینئ 3 انچ اخلو، یا 3.5 ورته واخلی، او دلته به 2 انچ یا تقریبا 2.5 انچ پورې دا ورته اخیستلی شي د هغه کې. نو 2 انچ یا 2.5 انچ پورې دا ته ورته پکې اخیستلی شي. دومره خو پوه شوې که نه ملګرو؟ په دې باندې صحیح پوه شوې چې داسې نه وي چې تاسو دغه ځای وینئ دې ځای نه چې دا کوم تاسو دغه ځای ده دا تاسو 3 انچ اخیستی، دې ته وایي هاف سیډ. دا وګورئ ملګرو دې ته وایي هاف سیډ. نو دا به تاسو 3 انچ ورته اخلی داسې، او دې سیډ ته به تاسو ورته 2 یا 2.5 انچ پورې به تاسو ورته اخلو. که دا مو 3 انچ واخیسته نو تیره مو خرابه شوه. نو چې دا د 3 انچ واخیسته نو دا به ورپسې 2 انچه سیوا واخلی. څومره 2 انچه یا 1.25 انچ به بیا دې ځای نه دې ځای پورې ته واخلی. نو دا فارمولې وې. اچھا اوس اخرنی سوال دا په ذهن کې وي چې دا تیرې ول ډاون به مونږ څومره اخلو، دې ځای تیرې ول ډاون. نو دا د کالر چې کومه چوړایي وي هغه به د ده ډاون وي. نو کالر مونږ 10 انچ چوړایي چې اخلو نو هغه 1.5 انچ اخلو داسې، نو دا به هم 1.5 انچ لاندې ډاون کوو. نو دا ملګرو 10 انچ کالر کټ بین 10 انچ تیرې په باره کې ما تاسو ته یو ډیټیل سره ویډیو جوړه کړه. انشاءالله سټیپ بای سټیپ به تاسو ته زه نورې ویډیوګانې جوړم. که چینل باندې نوي یو چینل ته سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله پښتنو ملګرو زه به انشاءالله تاسو بھرپور مدد کوم. ما واټساپ نمبر هم تاسو په هر ویډیو کې وي، ډسکرپشن کې وي، او په ویډیو به ته میلاویږي. نو ما سره په واټساپ باندې هم کال کولی شئ، که نه و ما ته په کمنټ کې میسج کوئ. واټساپ نمبر به زه تاسو ته په کمنټ کې هم درکوم. باقي مو په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.